دا ملګری تپوس کوي چې په محله کې څه کسان دي انا هغه امام پسې خبرې کوي، نو چې کوم مقتدیان امام پسې خبرې کوي نو د دغه مقتدیانو موږ دغه امام پسې کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې امام شو یا بل یو مسلمان شو هغه پسې خبرې کول دا غیبت کې راځي، او غیبت د قران کریم د آیات پر رڼا کې گناه کبیره دی، ډیر لوی ګناه دی. نو د هیڅ چا غیبت نه دی کول پکار، بالخصوص د امام غیبت چې هغه پسې مونږ 15 وخت موس کو. نو اگر چې په خبرو د غیبت باوجود د یو سړی بل پسې موس کیږي، په موس کولو کې څه مسله ناراضي، خو لیکن دا کار د ګناه دی. که امام کې څه غلطي وي څه قصور وي نو په تنهایی کې په اصلاح په نیت باندې په بهترین انداز باندې د یو بل د غلطۍ نشاندهی کول دا د یو مسلمان فریضه ده. خو لیکن په شیشه خبرې کول دا غیبت کې راځي، دي نه ځان ساتل پکار دي. او د کومې پورې چې د مستعلق دی نو موس جایز دی، موس کیږي، خو لیکن دا طریقې کار غلط دی، مناسب نه دی.